شکایتونه کوي، کله د مدرسې متعلق شکایتونه کوي، کله د یخنۍ او د ګرمۍ متعلق شکایتونه کوي. خو دا ټول شکایتونه د مدرسې او د سبق نه ځان خلاصولو دپاره کوي چې زه یوه ازاده زندګي تېره کړم. خو بعضې داسې مور او پلار هم شته چې هغه خپل بچي ته ډاډګیرنه ورکوي او حوصله ورته اوچتوي چې بچیه دا زموږ او ستا د آخرت ګټه ده. نو راځئ چې واورو د مور او زوی خبرې چې زوی ورته څه وایي او مور او پلار ورته څه جواب ورکوي. نو موږ په دې شعر سره دعوت ورکوو. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. نو دعوت ورکوو زهیب او هغه سره ملګرو ته. اور مور نندر تدسڑا لگوینا کوم خی پر اختیا کوم تاچی دکم وخن داخل کرے مدرسہ کیم پروت پجل خانہ کیم موری صدی دلتا استازانو تسپار لیم جیل کے دقد کریم نشتا خوشالے زمانگا ہر وقت غمنا دی دا سنگ سبقنا دی جون میں مور دلتا کی تیری گی دا سختو سرا چغو او غصو سرا زدلتا اسی گا مہر وقت بجڑا گانو کی یما سزا گانو کی ہر ورز استاز بمونگ رنگ پرنگ اسی کبھی ورانی فی صدی کبھی ہر وقت پا منگ باندی دلخت گزارو نادی دا سنگ سبق نادی ہر طول استازان حغاس کوي چی سی زڑا منی منگا پکنا منی مال دیئے مور ختم کڑی امید نادی دا سنگ سبق نادی بلا لار میں نشتا مدرسہ کی در پدر یما بس پجڑا سریما مور استازانو نوکران رانا جوړ کړي دي ټول ماشومان ستړي دي مونږ باندې د لوښو جاروګانو خدمتونه دي دا څنګه سبقونه دي دلته کې په غم او په ښادۍ باندې چوټې نشتا دا پکې بیخي نشتا ټوله ورځ سبق د چلته وخت باندې ډوډۍ نشتا وقت باندې موچای نشتا حرام یاسته مور بس پیسې دی او فیسونه دي دا څنګه سبقونه دي کله چې موسم په موږ شروع د بارانونو شي ژوند مو د غمونو شي منگا پوری اوسو ددرنو بوخڑنو کی گرزو سلابنو کی داسی تکلیفنو سرخ پیسا منگ پولیشی جوڑی ننکیشی موری اس پشگو سموٹو لخ پیدا ہونا دی دا سنگ سبقنا دی ٹول سما ملگری روزان گری سیلو نکڑی ہر وقت میں چنک کڑے مورے آلکان وحی دسواتا و دبونیر چکر کلی نچا پیر چکر نوائی سبق ناتو لورس گرسی مزی کبی کلی تماشی کبی موری صرف زیم چیپ ما باندی حکم نادی دا سنگ سبق نادی موری بس زوائی مدرسی نمیو باسا کڑا خبر اخلا داخلم مدرسې ته یو قدم دا منیتونه دي دا څنګه سبقونه دي. زیا ما خو اوریدو د زړه په غوږو ستا خبر واوره اوس زما خبر تل په مدرسو کې د الله رسول خبرې دي سمې ملغلرې دي غواړې که ژوندون د خوشحالو او د مزو سره سا مدرسو سره زیا به استاز پسې خبر نته به وکړه کلکه اراده وکړه قبر کې به هیڅ نوي قرآن به د ملګری وي غم به درنه لري وي
نورو پران پرېږده بس تمل شه فرشتو سره اوسه مدرسو سره داسې پابندو سره بازي اسم انسان شي جوړ به په ایمان شي دا قرآن به تعالی کوششونه د جنت کوي رب ته به منت کوي دلته مدرسو کې ښه کاریان عالمان دي ستاسو استادان دي ډېر ښکلی انسان به شي د دغې پابندو سره اوسه مدرسو سره علم حاصلېږي زیات دغې تکلیفونو کې ډېرو محنتونو کې دغه استادان ستا تربیت کې لګېدلي دي ستا دپاره ستړي دي نه لري لالچ بس د الله رضا ته ناز دي درد خدای کې پاس دي دوی سره ملګری شمل نشي للپرو سره اوسه مدرسو سره ته د هر استاذ په هر میدان باندې صفت کوه تل ورله خدمت کوه دغه غیبتونه تهمتونه زیه پرېږده دین ته غاړه کېږده زیا استادان دي د الله د دین خدمت کوي ښایي په غیرت کوي دلته به لږ ستړی شي خو وروسته به مزې کوي بیا به تماشې کوي وایا قرآن زیا الله رسول رضا کا مونږ له فایده راکا جون به دې تېرېږي د جنت د باغچو سره اوسه مدرسو سره څوک چې مې قرآن او مدرسو په رنګ کې رنګ شي لرې ترې نظم شي زیا مونږ خو هسې بې قرآنه پاتې شوي یو دغه اصلي شوي یو ځکه د قرآن او مدرسې درته مینت کوم دا به هر ساعت کوم ستا دپاره زیا آخرت کې مرتبې دي قبر کې مطلې دي یا حافظ به ځان سره جنت ته لس کسان وځي خپل خاندان وځي جون به دې تېرېږي د جنت د باغچو سره اوسه مدرسو سره زیا خفه نشي د استاذ دغې غصو باندې دغې پابندو باندې دغه سزاګانې آخرت کې به ګلونه وي دې کې به خوندونه وي بس بچي زما د خبره شولا څنګ دې راده شولا نور مې د زړه زور نشته زه ستړی شم زارو سره اوسه مدرسو سره مورې زه اوس پوهه شوم د اوس نه مدرسې ته ځم دغې باغچې ته ځم محبوسه د علم دغې ښکلي باغچې ته زما مدرسې ته ما چې څه ګڼل دغه خبرې د شیطان وي دغه د تاوان وي ما د استادانو هر ځای کړي غیبتونه دي دا مې ګناهونه دي زبا د هر جرم معافي غواړم د الله نه هم غواړم استانا اوس د هر خواله ورسمه معافي غواړم خپل الله ته جاړم زبا خپلو ټولو استادانو له خدمت کوم تل به عزت کوم اوس مې مور خیال شو د سبق دغې فایدې ته زما مدرسې ته وای طالب جان چې ربا ډېرې مدرسې کا ختم تا تیارې کا